رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن والحديث قدوة وإماما وبأبي حنيفة مسلكا ومذهبا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا د دې جمعې بیان هم زما ځانو د مخکې جمعو د بیانونو یو کړی ده آغا د والدین موضوع باندې بیان شروع د دې جمعې بیان د مخکې بیانونو 8واں حصہ ده عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه قيل من يا رسول الله قال من أدرك والديه أو أحدهما أو كلاهما قال من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة رواه البخاري ومسلم حضرت ابو هريرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل رغم انفو وزدی خدای پخاورو ککڑکڑے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیری اکڑے چی رغم انفو وزدی خدای پخاورو ککڑکڑے خدای دی زلیل کڑے رغم انفو وزدی پخاورو ککڑش خدای دی زلیل کڑے رغم انفو وزدی پخاورو ککڑش یعنی خدای دی زلیل کڑے درې ځله رسول الله صلی الله علیه وسلم خیری وکړي صحابه راشو چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خو چرته هم چاته خیری نه وی کړی بیا اوس په دې ځل باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم درې ځله مکرر خیری وکړي کنه
چې خدای دې ذلیل کړي خدای دې ذلیل کړي خدای دې ذلیل کړي کنه صحابه کرام پریشان شو قیل من یا رسول الله چا تفوسو کچ یا رسول اب دا بدبخت څوک د چې تاسو ورته خیری وکړې کنه قال من ادرك ابويه عند الكبر احدهما او كلاهما دامي اغه بنده تخيري وکړه کنا چې مور فلار ادواله ژوند وي یا یو ژوند وي او مور فلار یا د خدمت محتاج وي کمزوري وي د مور فلار خدمت اونکړي کنا فلم يدخل الجنه د مور فلار خدمت سره ځان جنت ته رسوي کنه د مور فلار خدمت کول دا د دخول جنت سبب ده کنه چې د مور فلار خدمت دی وکړو کنه تب جنت ته ځې کنه که د مور فلار خدمت دی اونکو نو د جنت بویم در باندې حرام ده رسول الله فرمایل دا خیری میغه چا تدری زل وکړه کنه چې د مور فلار خدمت اونکړي کنه ځان جنت د مور فلار د خدمت په سبب باندې بو نزي کنه او چې د جناب رسول الله پشان خل مبارک وا رسول الله چې د خدای دربار کې خیری وکړي کنه اغه خیره چرتم خدای نه رد کوي اغه قبول شي کنه قبول شي او چې تپوس وکړي ځان ته دیندار وای د دین ټیکادار په ځان ته وای منزله بکړي او بل طرف ته به انتظار داوي چې دا وحی به کله په ما راشي جبريل به کله خدای را اولیږي کنه بل طرف ته چې تپوس وکړي چې مور فلار جا خو ژوند دي چرته کلی کې مې پرېښې دي عدالته کراچي کې دي چرته به زما هغوی سره قطع تعلق ده څو کاله وشو دي چې د کله نه مې واده کړی ده او جمولا صاحب یو دوه درې څلور وواړه خدای را کړي دي نو بس دغه وخت نه بیا مور و پلار مې پرېښي عن جبیر بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رواه البخاري ومسلم حضرت جبیر نے روایت فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا يدخل الجنة جنت تطلعی نشکن القاطع سل رحم کٹ کولو والا سل رحم شلولو والا جنت تطلعی نشکن چې استا مور فلار سره تعلقات ختم کړي دي مور فلار سره دین لګي کنا په مور فلار دي سلام نشتا نو د نور رشتہ دارانو حقوق بتا څه ادا کړي وکنا چې د چانه ته پیدا کنا دغه خیال ته نساته کنا انو رشتہ داران خو در کنار جنت تطلعی نشکنا واعبدوا الله
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا او بندگانو زما عبادت کړی کنه ما سره څوک شریک ما جوړوي مور او فلار سره احسان کړی د مور او فلار خدمت کړی کنه د مور او فلار وړاندې عاجز کړی کنه وبذي القربى قریبانو رشتہ دارانو سره هم صله رحم ساتئ رشتہ دارانو خدمت کړی کنه والیتاما یتیمانو باندې هم شفقت کړی کنه یتیمانو باندې ظلم مکړی کنه والجار ذی القربى والجار الجنب کفرشتہ کستان ازدی رشتہ دار وکنا اغسرم سل رحم ساتا کلری وی غسریم ساتا کد مکان کور اعتبار باندې تا تد چا کور در نزدی وی دیوال په دیوال وی اغستا جاری ذل قربا دا نزدی پڑوسی تی دا او کتانی کور لری وی کنا والجاری الجنوب او کور چی در نلری وی غ پڑوسی سرم سل رحم ساتا احسان ور سرک خیگڑ ور سرک کنا والصاحب بالجنب کتا سر خوا کی څوک ناست وی کنا دغم خیال ساته کنا اغ سرم خیګړه کړه کنا وصاحب بالجنب کخوا کی څوک در سره ناست وی یا تا سره ملګری وی کنا اغه سرم احسان کړه کنا وابن السبيل مسافر سرم خکړه مسکین سرهم خکړه کنا وما ملکت ایمانکم څوک چې ستا د لاس نه لاندې وي ستا ما تحت وي کنه کاغه انسانان وي کنه کاغه جانور وي کنه دغو به خیال ساتې کنه وما ملکت ایمانکم چې په چا باندې ته سربراه مشر یې دغه به هم خیال ساتې که جانور دی ساتلی مارغان دی ساتلی وی اغم ما ملکت ایمانکم کرالو تو بم خیال ساتی کر اس دا لس حقوق اللہ دی آیات کی بیان دا آیات اخیر کی اللہ فرمائی چی إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الله وی اغا بند ما تخوخ ندکنا چغ کی تکبر وکنا او فخر کون کوي وکنا چا کی تکبر وکنا فخر وکنا اغا نه د خدای حق پیجنی نه د مور فلار حق پیجنی نه د رشتہ دار حق پیجنی نه د یتیم حق پیجنی نه د مسکین حق پیجنی نه د مسافر حق پیجنی کنا نه د ملګری حق پیجنی نه د ما ملکت ایمانکم حق پیجنی کنا متکبر وای کنا چې بس ټول خلق دي زما خدمت کړي کنا هم چمن دي ګرینس زما پشان بل کوفړ نشته کنا بس ټول تفکر د چې زما خدمت وکړي کنا مورتم وای چې موري او براواله
مور براواله ډېر ستړی یم کنه خپې اوږدې کړې وي او خپې د مور و پلار وړاندې په مشرق وي بلې په مغرب وي مور ته وایي مورې براواله مورې که در فاسدم په دا خوله کې به دې ووهمه دا غاښونه به در باندې مات کړمه روټۍ ولې نه ده تیاره او اوبه ولې نه دي چې زه راځم مورې هر څه به تیار وي د داسې کس په دې لاندې ځای کې د بجلیګر ملا د خطبې د دنډه داسې ورمنډل پکار دی قیامت کی با دوزخ کی با والله العظیم د اور داسې ډنډې وي داسې کس ته بې فرشتې په دې لاندې ځای کې هم منډې کنه او پووي به هم کنه چې تا د مور و پلار خدمت نه و کړی جنت خو د مور و پلار د خپو لاندې ده دا تکبر ده تکبر ده مورې دا وکړه مورې دا وکړه چې زه راځم کنه مورې زما کپړې به استري وي کنه دالته به پرتي کنه یو کت به هم پکې نه وي کنه که زما کپړې تیارې نه وي مورې ستا بیا خیر نشته کنه د دې کپړو بدل کې چې ته په مور وینځې په مور یې استري کوې خدای به هغه سزا درکړي کنه چې کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب هغه دوزخ ته به دې خدای وغورځوي چې چمړه به دې سوځي بله چمړه به در باندې راځي هغه به سوځي بله به راځي هغه به سوځي بله به راځي دا سزا به ابد الابد پورې جاری کنه مور و پلار خلکو داسې معمولی شیان ګرځولي دي بس جیا پلار دی بیمارو نو اوس څنګه بس مولانا صاحب دعا ورته کړه چې خدای ایمان ته خیر دعا ورته کړه مولانا صاحب چې خدای ایمان ته خیر مور دې بیماره او څنګه ده بس مولانا صاحب مونږ کې 5 وخت دعا ورته کړه زه خو جماعت ته نه درځم نه مې جماعت لیدلی ده بس دعا ورته کړه چې خدای مې د مور ایمان ته خیر مطلب دا چې دعا ورته کړه چې خدای زرانه والي جناب رسول الله ته یو کس راغی ویل یا رسول الله فداک ابي و امي زما مور و پلار دواړه ژوندي دي کنه یا رسول الله زه د دې دواړو ډېر خدمت کړم کنه شپه ورځ د مور و پلار خدمت کې حاضر ولاړ یم کنه یو سکند هم د مور و پلار د خدمت نه غافله شوی نه یمه فهل ادیت حقهما یا رسول الله ما د مور و پلار حق ادا کو کنه لکه خو زه ډېر خوشحاله یمه چې بس د مور و پلار حق مې ادا کو جناب رسول الله ورته ویل لا 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 د مور و پلار حق دې ادا کړی نه ده کنه ویل ولې لما یا رسول الله ولی من دا ادا کړی 24 غنټې زه ورته ولاړ یم خدمت یې کړم جناب رسول الله ورته ویل ستا مور و پلار چې ستا خدمت کو ته وړوکی وې که نه صغیره ته دومره وړوکی وې مور و پلار نه پیدا شوې بیا ستا خدمت کو که نه حملته امه وهنا على وهن نه میاشتې مور خېټه کې ګرځولې بیا 2.5 کاله یې سینې ته اچولی وې که نه مور و پلار چې ستا خدمت کو که نه هما يريدان بقاءك
مور و پلار چې ستا خدمت کو تی وړوکی را لوی کړې د مور و پلار مقصد ستا بقا وکنه چې ته راغټ شې ته باقي پاتې شې ته ژوندی پاتې شې کنه او ته هغه خپل طاقت ته ورسېږې او ته چې د مور و پلار خدمت کړې وانت تريد فناهما ته چې د مور و پلار خدمت کړې ستا مقصد دا ده کنه چې دا دواړه زرانه پانې شي کنه زرانه مړه شي مړه څو ورځې دي بس هسې به هم رانه ځې ښځه درته وایي چې سړیه په بیا دې د مور و پلار کمرې ته سلام ور واچاو کنه که مور و پلار ته دې دا سترګې داسې ور ښکاره کړې سړیه کنه نو په ډنډه به دې به دا سر ووهمه بیا دې خدا ورستي که کمرې ته راپرېږدمه کنه ته ورته وایه ښځې بس معاف کړه ښځې اله وړووني معاف یې کړه بس دا یو څو ورځې دي که نه ژوندي دي لږ خدمت به یې وکړمه که نه هسې هم رانه مړه کېږي ډاکټر راته ویل بله ورځ چې مې پلار بوتلی و ډاکټر جواب راکړو که نه چې نور علاج مه کړه نور علاج نه کېږي درنه روان ده ښځې ته دا خبره هم وکړې که نه ښځه وایي نو بس بیا به کمرې ته سلام نه ورکړي یو بوډۍ راته ویل مولا صاحب د کمرې نه راوځمه په سین کې ناسته یم چې زوی مې اوس د ډپټي نه راځي نو په ما به سلام واچي زما یادېږي ویل دی چې راشي چپلی کباب یې راخیستی امیر صاحب بخشو چپلی کباب خو دلل مشهور د چارسدي پېښور خیبر پښتونخوا هغه عمده خوراک چې کوم ده چپلی کباب ویل چپلی کباب یې راخیستی د چپلی کباب بوی ډېر تیز ده چې دلته یې خورې هلته لرې خلکو ته بوی ولید چپلی کباب یې راخیستی تیلی کې زما خوا کې داسې تیر شي سیده د ښځې کمرې ته ننوځي او ګیټ داسې په تیزه رابند بیا سهار چې ډپټي ته ځم زه یې سترګې نه ګورم چې بله شپه راځي بیا دا شان ناسته یم ته یې تیر او ستا به په ډپټي کې څه برکت وي ستا به په عمر کې څه برکت شي ستا به په مال کې څه برکت شي اخرت خو دې ده تباه اخرت خو دې ده تباه بوډۍ مور درته ناسته ستا جنت الجنت تحت اقدام الامهات استال ته د ښځې نه یریږي که نه بهر چې راوځې بیا شیر یې که جومات ته راشي هم بیا شیر یې که نه 14 منټه وخت واوړي بیا امام چېرته ده مؤذن چېرته ده دا هم ښځو درته ویلي وي چې په فکس ټایم به ځې بیا به راځې بیا به راځې نه به ملا سره کښېني نه به مؤذن سره کښېني نه به تبلیغ والو سره کښېني ډایرکټ به راځې که رانلې نو بیا به پړک درنه وباس جومات ته چې راشې شیر یې په ګلۍ کې شیر یې او ښځې ته چې ورشې لکۍ په دې قونه ننې باسې بیا د ځانه ګیدړ جوړ بیا ګیدړ یې هسې وایه چې سړی دې د زنانو د نن نه 328 سال مخکې د رحمان بابا د وفات 328 کاله وشو ټول عمر د رحمان بابا 76 سال 76 سال کې څومره خدمت کړی د نن نه 328 سال مخکې رحمان بابا فرمایي دغه زمانې د خلکو باره کې وایي که اوس وایي اوس خو به ویل چې دا ټول دلې مارکېټ ګدړاګان دي 328 سال مخکې 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 328 سال مخ
دغه زمانې د خلکو باره کې وایي چې هسې وایه چې سړی دې د زنانو هسې وایه چې سړی دې د زنانو که یې ایښیه په دستار کې قرقرې دی خبره شمله پرې نه دی داسې داسې قرقرې دی چې بیا خدایه محبت کړي هغه خلق نارینه یې واړه خره او ښځې خرې دی همیشه تر خپل عزیز تر اشنا پورې همیشه تر خپل عزیز تر اشنا پورې یوې ښځې مختورن او هم رسوا کړې همیشه تر خپل اشنا تر عزیز پورې یوې ښځې مختورن او هم رسوا کړې د ښځې د هرې ښځې دا مزاج ده چې د خاوند خپلوان د خاوند د قوم والا د دې خوښ نه وي دا دې څه په کونه پسې کړي دي دا رکز دی نن دې د تره زوی را روان کړی ده نن دې د ماما زوی را روان کړی ده نن دې د نیکه زوی را روان څه درې په کونه پسې خپل خپلوان یې بیا خوښ اوس ته د ښځې نه یېرېږي نو ستا خپلوان چې دي هغه یې در باندې پردي کړي دي هغو سره صله رحمي ستا نه په خپلوانو کې بیا ته په بې غیرته مشهوره یې ځکه ته چاته سلام د ښځې نه یېري یو کلي کې طالب هم آخري ټکی و پلار بوتلم یو کلي کې امام صاحب و عالم ازما د پلار شاګرد نو جومات کې پرېښودم نور طالبان به م را روانو مدرسه وه خو زه یوازې ومه مخکې ورغلم څو ورځو کې به نور طالبان هم راتلو طالبان لا نه وم اخستن شو زه په جومات کې یوازې وم یېرېدم وړوکی یو کس و هغه راته ویل طالب جانه یوازې په جومات کې راځه مونږ کور ته هلته به روټۍ وخورې کور ته یې بوتل کور دروازه چې سړی ننوځي زه داسې ټچ پسې روان زه وړوکی ومه په دې ادب خو نه پوهېدم چې لږ وروسته شه که نه یا ښځې دي یا پردی کور دی په دې نه پوهېدم روټۍ مې وخوړله ښځو سره سړي سره ناست وم وړوکی طالب یم پرده نه وه ښې ونازول دا بله شپه بیا جومات کې یوازې ناست بیا هغه سړی راته وایي خدای دې وبخي اوس مړ ما ته طالب جانه یوازې نور طالبان لا نه دي راغلي راځه مونږ کور به روټۍ وخورو په دومه شپه بیا داسې ټچ ورپسې یم کور په ګېټ ورننوتو کمره باندې چې دی ننوځي زه هم داسې ټچ ورپسې یم پسې نښته یم ښځې ته یې ویل ښځې د پرون طالب خو مې بیا راوست که نه ښځې ورته ویل د هغه طالب ستا سره د پلار سرغه یم که نه ویل سر یې ستا سره وغ یم که نه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین